الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نن درس په اقسام د حدیث کې د الله پاک په توفیق باندې ذکر کوو. ګوره طالبانو حدیث په دوه قسمه ده، اول خبر متواتر او دویم خبر واحد. خبر متواتر هغه حدیث ته وایي چې په هر زمانہ کې راویان دومره زیات وي چې عقل سلیم د هغوی اجتماع په کذب باندې محاله ګڼي، او خبر واحد هغه حدیث ته وایي چې راویان دومره ډیر نه وي. د تواتر شروط د خبر متواتر د تعریف نه یو څو شرطونه را فهمیږي. اول، په خبر متواتر کې شرط دا دی چې د دې خبر تعلق به د امر محسوس سره. دویم، په خبر متواتر کې دویم شرط دا دی چې د دې راویان به ډیر وي. او دریم، په خبر متواتر کې دریم شرط دا دی چې دا ډیرواله د راویانو به دومره وي چې عقل د دوی اجتماع په کذب باندې محاله ګڼي. څلورم شرط په خبر متواتر کې دا دی چې دا کثرت به د ابتدا نه تر انتها پوری وي. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله یو پنځم شرطم اضافه کړی دی چې هغه ترتب د علم یقیني دی، یعنی دا خبر به داسې خبر وي چې د دین وروسته به یقین حاصلېږي. د تواتر اقسام، تواتر ګوري ورونو په څلور قسمه دی. اول تواتر الاسناد، دویم تواتر الطبقه، دریم تواتر التوارث یا تواتر التعامل دواړه ورته ویل شي، او څلورم التواتر المعنوي چې تواتر القدر المشترک ورته ویل شي. اول تواتر الاسناد. تواتر الاسناد دی ته وایي چې د حدیث سند متعین وي او په هر دور کې راویان دومره ډیر وي چې عادتاً د هغوی اجتماع په کذب باندې محاله وي. د دې لپاره علما دا حدیث په مثال کې پیش کوي چې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. دویم تواتر الطبقه، چې یوه خبره یوه طبقه د بلنه او جماعات د جماعتونو نه را نقل کوي، لکه نقل د قرآن چې قرونی د قرنونو نه را نقلی. د دې قسم تواتر د تحقق نه وروسته د متعین سند ضرورت نشته. تواتر التوارث یا تواتر التعامل، چې یو کار جماعتا عن جماعات په خپل عمل سره محفوظ کړي، لکه جماعت د صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماسپخین کې په 4 رکعات المنځ باندې لیدلې ده. نو صحابه رضی الله عنهم د ماسپخین 4 رکعات فرض په خپل عمل کې داخل کړل. بیا تابعینو د صحابه عمل ولیدلو او دا 4 رکعات په خپل عمل کې داخل کړل. وهلم مجرا، چې ترنن پوری مونږ پوری خبر را ورسېده. څلورم تواتر القدر المشترکی، دته تواتر معنوي موي چې د یو کلی لپاره جزئیات د خبر واحد په طریقه باندې را نقل شوی وي، یعنی د هر جزئی نقل د تواتر مرتبه ته نه وی رسیدله، لیکن د دې جزئیاتو په مابین کې چې کوم قدر مشترک دی هغه د تواتر مرتبه ته ورسیږي. لکه د حاتم طوایی د جد هر واقعه د خبر واحد په مرتبه کې ده، لیکن د دې واقعات مشترک مدلوله چې جد ده دا متواتر ده. په احادیثو کې د دې مثال د معجزات او احادیث دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزات ټول واقعات متواتر نه دي، لیکن د دې ټول واقعات په مابین کې یو امر مشترک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د خوارق ظهور د تواتر مرتبه ته رسیدلې ده. فائدہ، حافظ ابن صلاح رحمه الله فرمایي چې متواتر احادیث ډیر لږ دي، لیکن حافظ ابن حجر رحمه الله په دې خبره باندې رد کړی دی، ځکه هغه دینی اعمال چې د صحابه کرامو د وخت نه تر نن پورې ور باندې عمل جاری وي هغه ټول په تواتر التعامل سره ثابت دي. همدارنګه د تواتر القدر المشترکی او د تواتر الطبقه د پارم ډیر مثالونه دي. بعض علما فرمایي چې د حافظ ابن صلاح رحمه الله قول صرف د اول قسم تواتر په باره کې دی، په وروستنیو دریو اقسامو کې هغه د قلت او یا د عدم دعوه نه کوي.
د خبر متواتر حکم څه ده؟ نو خبر متواتر مفید د پاره د یقین ده. او کوم سړی چې د داسې شرعي حکم نه منکر شي، کوم چې په تواتر سره ثابت وي، نو هغه کافر ده، ځکه چې دا تکذیب النبی صلی الله علیه وسلم ده، او تکذیب النبی صلی الله علیه وسلم کفر ده. او کوم حکم شرعي چې په خبر واحد باندې ثابت وي، دا غینه منکر ضال او فاسق ده. البته په تکفیر کې احتیاط پکار ده، ځکه چې امکان لري چې په وسایط باندې اعتماد نه، نو دا به تکذیب الرسول صلی الله علیه وسلم نه، بلکې تغلیط الوسایط به. د خبر واحد اقسام د متواتر نورستا ګوره، خبر واحد په اعتبار د منتها سره په درې قسمه ده: مرفوع، موقوف او مقطوع. مرفوع هغه حدیث ته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول یا فعل او یا تقریر پکې ذکر شوی وي. موقوف هغه حدیث ته وایي چې د صحابي قول یا فعل او یا تقریر پکې ذکر شوی وي. مقطوع هغه حدیث ته وایي چې د تابعی قول یا فعل او یا تقریر پکې ذکر شوی وي. خبر واحد دا یو تقسیم شو. دویم تقسیم خبر واحد دراویانو په اعتبار سره په درې قسمه ده: مشهور، عزیز او غریب. مشهور هغه حدیث ته وایي چې راویان په هیڅ مرتبه کې د دریو نه کم نه او د متواتر حتی نوی رسیدلې. عزیز هغه حدیث ته وایي چې راویان په هیڅ مرتبه کې د دوو نه کم نوی تیر شوي. او غریب هغه حدیث ته وایي چې د هغې په سند کې په یو مرتبه کې صرف یو راوی وي. دریم تقسیم خبر واحد دراویانو د صفاتو په اعتبار سره 14 قسمه ده: اول صحیح لذاته، دویم حسن لذاته، دریم ضعیف، څلورم صحیح لغیره، پنځم حسن لغیره، شپږم موضوع، وم متروک، اتم شاذ، نهم محفوظ، او لسم منکر، یولسم معروف، دولسم معلل، دیارلسم مسترب، څوارلسم مقلوب، پنځلسم مصحف او شپاړسم مدرج. اول صحیح لذاته. صحیح لذاته هغه حدیث ته وایي چې ټول راویان عادلان او کامل الضبط وي، سند متصل وي او علت او شذوذ پکې نه وي. دویم حسن لذاته. حسن لذاته هغه حدیث ته وایي چې د صحیح لذاته ټول صفات پکې وي، لیکن په ضبط او په حفظ کې نقصان وي. دریم ضعیف. ضعیف هغه حدیث ته وایي چې د صحیح او د حسن شرایط پکې نه وي. څلورم صحیح لغیره. صحیح لغیره بعینه حسن لذاته ده، خو چې په متعدد طرق باندې روایت شي. پنځم حسن لغیره. حسن لغیره بعینه ضعیف حدیث ده، خو چې په متعدد طرق باندې روایت شي. موضوع. موضوع هغه حدیث ته وایي چې راوی د کذب علی النبی صلی الله علیه وسلم مرتکب شوی وي. متروک. متروک هغه حدیث ته وایي چې راوی متهم بالکذب وي او یا روایت د قواعد معلومه فی الدین نه مخالف وي. شاذ. شاذ هغه حدیث ته وایي چې راوی ثقه وي لیکن د داسې جماعت کثیره سره مخالف وي کوم چې د دنه زیات ثقه وي. محفوظ. دا مقابل د شاذ ته وایي. منکر. منکر هغه حدیث ته وایي چې راویان د ضعف سره د ثقاتو نه مخالف وي. معروف. معروف مقابل د منکر ته وایي. معلل. معلل هغه حدیث ته وایي چې علت قادحه خفیه پکې وي. مسترب. مسترب هغه حدیث ته وایي چې په متن او یا په سند کې داسې اختلاف وي چې ترجیح او تطبیق پکې نه وي ممکن. مقلوب. مقلوب هغه حدیث ته وایي چې په متن او یا په سند کې تقدیم او تاخیر راغلی وي او یا د یو راوی په ځای پکې بل راوی ذکر شوی وي. مصحف. هغه حدیث ته وایي چې د خطي صورت د برقراری سره سره په نقطو او یا په حرکت او سکون کې غلطی راغلی وي. مدرج. مدرج هغه حدیث ته وایي چې راوی پکې په یو ځای کې خپل کلام ور داخل کړی وي. بل تقسیم په خبر واحد کې. خبر واحد په اعتبار د سقوط دراوی او د عدم د سقوط دراوی سره په وو قسمه ده: اول متصل، دویم مسند، دریم منقطع، څلورم معلق، پنځم معضل، شپږم مرسل، وم مدلس. متصل دا هغه حدیث ته وایي چې د سند ټول راویان ذکر شوی وي. مسند دا هغه حدیث ته وایي چې سند تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې رسیدلی وي.
منقطع دا هغه حدیث ته وایي چې په سند کې کوم راوی حذف شوی وي. معلق دا هغه حدیث ته وایي چې د سند په شروع کې یو یا زیات راویان حذف شوی وي. معضل دا هغه حدیث ته وایي چې د سند په مابین کې د یو نه زیات راویان حذف شوی وي. مرسل دا هغه حدیث ته وایي چې د سند په اخر کې راوی حذف شوی وي. مدلس دا هغه حدیث ته وایي چې د راوی عادت داوي چې د خپل شیخ او یا د شیخ الشیخ نوم پټوي. بل تقسیم په خبر واحد کې په اعتبار د صيغو د ادا سره ده. خبر واحد په اعتبار د صيغو د ادا سره په دوه قسمه ده، معنعن او مسلسل. معنعن هغه حدیث ته وایي چې په سند کې لفظ د عن راغلی وي، او مسلسل هغه حدیث ته وایي چې په سند کې صيغ الادا راغلی وي او یې د راویانو صفات یو شی وي.